د خیبر پختونخوا د عوامو لپاره د خوشحالۍ خبر ده چې تاسو ته به اوس یو نوی سهولت چې دی دا ملویږي. څنګه چې سیاحت کارت دی د هر یو کس سره په جیب کې پروت دی، دغه شان د تاسو ته اوس یو بل سهولت چې دی هغه حکومت درکوي د بي آر ټي. بي آر ټي چې دی به تاسو خالی اورېدلي چې په پېښور کې د هغې هغه بسونه چې دي دا چلیږي. نو اوس دا سهولت چې دی هغه ټولې صوبې له ورکوي، ټولې صوبې عوامو له چې دی دغه سهولت ورکوي. کم ډیویژنونه چې دي په هغې ټولو کې به اوس بي آر ټي چې دی دا به شروع کوي. نو په هغې کې ځینې ډیویژن چې دي هغه زه تاسو ته وایم چې په دې ډیویژنو کې چې دی دغه چې دی دا به شروع کېږي، ځکه د هغې فیصله چې ده د خیبر پختونخوا وزیر اعلی کړې ده چې په راتلونکي وخت کې موږ په دې ځایونو کې چې دی د بي آر ټي سهولت چې دی هغه به عوامو له ورکوو. نو په هغې کې ایپټ آباد چې دی دا شامل دی، په ایپټ آباد کې چې دی هم به دا شروع کېږي. دغه شانتې په سوات کې چې دی دا به شروع کېږي. مردان یې به دې کې ورکړه چې په مردان عوام چې دی هغه به هم د بي آر ټي نه چې دی د دغې سهولت نه فایده اوچتولی شي. دغه شانتې کوهاټ ورکړی دی، بن ورکړی دی او ډېره اسماعیل خان ورکړی دی چې په دې ځایونو کې به موږ د بي آر ټي سهولت چې دی هغه به عوامو له ورکوو. ځکه چې د ټریفیک نن سبا ډېره زیاته مشکله ده، هر ځای کې ټریفیک جام وي. نو هغوی چې دا سهولت ورکوو د خلکو وخت چې دی دا به هم بچ کېږي او ماحول چې دی هغه به هم د دې سرسبا کېږي. نو د دې فیصله یې کړې ده په راتلونکي وخت کې چې دی په دې ډیویژنونو کې به دا بي آر ټي سهولت چې دی هغه به هم عوامو ته میلاویږي.